بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیانو ورونو څنګه تاسو ته پته ده پاکستان چې امریکا کې کوم زمونږه ګورنمنټ هوټل و هغه خرڅوي نو په هغې باندې چې کومه د پاکستان جنډه ولاړه وه نو هغه هم ترې کوڅه کړه. خیر په دې باندې عمران خان هم ډېر کوشش کړی خو هغه بیا دا شی پرېښودو. خو اوس ځکه خرڅول پکار دی چې پاکستان دا د دغې هوټل قابل نه دی. یا خو چا داسې خیراتي ورکوي یا افغانستان ده یا بل چا ده نو هغو به یې لږ ټیک کړي. د پاکستان کې چې د عمران خان حکومت چې څونه و نو هغه دا زبراتلو او دغې هوټل ته به ټولو وزیران په دغې کمرې ایستي. که تاسو خیال وکړئ که نه دا هله د پیپل یا د مسلم لیگ اوس چې دا کوم حکومت راغلی قوم پی ډي ایم والا نو دو دغې هوټل نه د پاکستان هوټلې کې دو شپې کوي او نه دغې ته جوړ دي. نو د دې دا ښه ده چې پاکستان د دې قابل نه دی او دا دې خرڅ کړی شي دومره چې نوم وله ورکړي. ځکه چې د دې نه مخکې د کم چې د نواز شریف حکومت و نو د هغو چې کوم سابقه دغه دی د وزیر خزانه و نو هغه به دا خبره کوله چې یاره زموږ سټیل میل خرڅو او که څوک ورسره پی ای ایل نو موږ به ورسره هسې ورکړو. لکه د پاکستان په ادارو پسې د مسلم لیگ نون ولا دونه مذاق رایستی او تیر شوي حکومت کې نو اوس خو د پی ډي ایم حکومت دی او اوس خو به ورته داسې لتې ورکوي چې مکمل نوم به ورته ختموي. نو زمونږ بیا دې دغه ته پاکستاني قوم ته دا دغه دی چې بهی هر څه مکمل دو هر ادارې به ورسره دا به خرڅوي ځکه چې ډالر اوس نشته چې ډالر اوس نه نو څه به کوي دا به ځان هسې د ځان نه خو جوړولی نه شي د پاکستان کې. نو پاکستانی قوم او دا پاکستانی چې کوم زموږ لیډرشپ دی دا د دغې هوټلو د دغې ادارو قابل نه دي نو دا دې مکمل ختم کړی شي یا د نور چا له ورکړي. خو زموږ ریلوے اداره ده یا پی ای ای اداره ده نور غټې غټې زموږ څنګه چې زموږ پی ټي سی ایل دوبۍ والا ورکړی دی دغه شان دا ورکړي لږ به وچلېږي که نه. په پاکستان کې د دې پالټو دا ګورئ دا ټول غله دي او داسې غله دي چې لکه بلکل